نو تاسو نه خو پټه نه ده نه چا خرابولو پاره وایو خدای نه تور خبر ده حقیقت ترته بیانو تاسو نه پوښتنه کوم آیا تاسو ته دا پیغور چا نه ده درکړای شوی بریلی مجغه تاسو چې خو علیم نسته ملا نسته ترچ ما ته را کړای د شډیر را ده تاسو ته به درې لانه پتا سو چې خو علیم نسته خدا دې د استاد فقیر درویش برکت تا چې هغه وخت راغی چې نن نه دوه کاله مخ چې په دې تا جوړو چې مناظره وټه په لاسلا بیا په کلی علاقې چې ملان ورمندېدو دا د استاد صاحب غلام دغه خاورې دغه خړو مروتو علاقې خاورې سره تعلق لري دا په میدان ورته ولاړو دو لاړو پېښور نه وروغشت بیا رانل بیا پولیس مشکل کشا ده بیا پولیس ته ورالو چې دا چلانجه جوړېږي د مناظره ډنګ کو بیا مشهور دا کړه چې دو پشاسله بیا سن 2019 چې په ټانګ چې مولانا محمد خان صاحب راغله د نن سبا د ماخیلو شریف درگاه لوی جمعه امام دا مناظره وټاکل اصله د دیره علي میرو غشتو خپل شان تر تبانو هغه ماضی تر شو دی استاد صاحب برکت تر شو موجوده نقد برکت تر شو بیا چې وافته پاتسله بیا یې مالا جواب ورکړي چې زمو مناظره ته نه درځم بیا بغیر د مناظره شکست ورته ملاوسه بیا لاړل مرلکی مروت پاتسو بنو پاتسو ضلع ډیر اسماعیل خان پاتسو ضلع ټانګ پاتسو کرک کوهاټ پاتسو اچر سدی تلاړل لهیج ملکان راوستل بیا داسې کار ورسره اوس مناظره په نیټ موجوده ده چې خپل هم منی د پردی هم منی چې دا مناظرات علما اهل سنت ګټلې ده او ووس په ضلع ټانګ چې او خاص کر په یغه علاقې چې خلق دا خبره ملګانو ته کوي چې کل عمر مو مشتدا سبق تیر کړه زو کړه مودا چې پتا سو چې ملا نستا نو نن چې حقیقت میدان جوړ سو بیا یو ملا نسل ورتر مخامخ علاقې مو پریشلا دو دغه علاقې علیم تر تراوس تاسو بار لاړو دې مطلب دا چې ملا پتا سو چې نستا او عزیزانو وہ ہم وایا نہ مجھا دے شر والیو نہ دے فساد والیو نہ دے جانجو والیو نہ دے جگڑو والیو دے محبت والخلقیو دے امن والخلقیو دے زڑے عقیدے چپلار نکاح برجد غرمو پتیر سلی مجھ پلاران نکان کافرانو کا مسلمانانو مش په غجی باندې ولاړیو او په چلن سره وایا کدی مش دې زړې عقیده زړې طریقې او اهل سنت و جماعت عقیده په یو عقیده یا په یو عمل چا اعتراض دا سوک چا پیڑ بنی وی لوړ بنی جګړه فساد بنی عالی مسله کتاب دا کتاب دې را رہی کتاب ورو خپل عقیده با په قران هم ثابتو په حدیث په هم ثابتو د دوی د کور په کتابو به هم ثابتو نعره تکبیر نعره رسالت نعره رسالت علماء اہل سنت علماء اہل سنت عزیزانو دی علاقې چې خور لور په وراثت چې برخه لري خدا خبره یو عالم دا جرأت نه دا کړي چې پورته کړي میلا شریف جلوسو چې الحمدلله موږ بار بار بیان کړي دا بیا بیا بیانو او متعدد فتوی مفتی محمود جلال شاه صاحب چې پیدایشي مفتی دا کرامت د پیر سعادت شاه په ظاهر سره چې پیدا سو مفتی محمود جلال چې الحمدلله د فتوی دی وراثت لیکلی دي او د په وراثت فتوا انتقالات هم سلی دي ان شاء الله العزیز دا نظام به هم د علم په برکت نافذیږي زه خبره نور نه وژدم بیا په اخره چې عرض کوم چرنګ خلیفہ صاحب تر تویل دین همیشه په قربانی راغلای دا صحابه وینه ور کړی دا جان قربان کړای دا مال قربان کړای دا نن هم دین دې پارا ک دین حفاظت چو کول غواړي په قربانی بکیږي مانو کری هم کوایسلا وہ سے هم کوایسو ما مزدوری کوایسلا کاروبار میں کوایسو دماغ میں نہ وہ خراب الحمدللہ عقل میں پجائے وہ اس میں ہم پجائے دا دماغ یو شاگرد په فوج نن خطیب د صوبیدار درجه ده تنخواه خلی
نو ماته په نورو مدرسو چې هم ډېرې غټې غټې تنخواګانې افران هم کېدای سي خو نه دا هر شي ته مولته ورده چې دنیا یې کړه الله دې پاره ترکه صد رحمت شه په روزګار د درویشانو تاسو ته د موږ تاسو کور سړایان دي تاسو کام سړایان دي تاسو کلی سړایان چې نه مې پلار خان دا نه ملک دا نه جاگیردار دا نه دی کروڑاو چې شتن دا په غریبي چې په مهنت چې په مشقت چې مسابق ویلي دي الحمدلله دوه مرور مدادنن فارغ سو دریم هم لګیا د حفظ هم وکړو قرات هم وکړو او د کتابونه هم وای چلو ورونه یو په دا چلرم مې هم ډیر کوشش کړای دا مې هم علم تباسو خو نو وتا د دنیا کاروبار کوي خدمت کوي اولاد باندې مې دغه نتا چې خدای چور اولاد را کړای په ټولو به علم دین کوم او د دین خدمت په پکاو او دنیا والو ته ودا ورشمو چې علم چوکي آل الوجه نه مړیږي الله تعالی نقد روزي ورکوي الله تعالی دې تاسو ټولو ته په دې خبرو عمل کولو توفیق ور نصیب کړي